الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تذليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. سورة فیل شروع کو. فیل اتی توای. نو هغه صورت چې د اتی ذکر پکې راغلی دی او دا د هغې لوی معجزې او دغه لوی کارنامې د الله چې د یو کافر قوت خلاف الله تعالی په ډېرو باریکو چې هغې د بیت الله د ورانولو دپاره پیلونه راوستي وو، نو الله د هغې د ورانولو دپاره یو ادنا مخلوق چې مارغان ورته وایي ماوړه واړه مارغان راله او د هغې په ذریعه باندې هغه فوج او هغه بدماش الله تعالی نیست و نابود که. نو ځکه دې ته نوم کېښودی سورې فیل دی. هر نوم ایښودو کې ډېر لوی حکمت دی او مکي دی، د هجرت د رسول الله نه مخکې نازل شوی دی، ابتدایي صورتونو کې دی. نو دا په دې کې الله رب العزت چې کم خلق د حق مقابله کوي او حق دباوي، حق ختموي، د حق پرستۍ نښې او نښانې ورانوي، نو الله هغه قومونه د بیخ نه بیخکري د هغې کوي او د هغې استیصال الله تعالی وکړي او د خپلو مینارونو د دین حفاظت الله تعالی همیشه کوي. صرف زمونږ او ستاسو د امتحان او ازمایش دپاره کله کله کفار چې کوم دی هغې یو ځای کې غلبه حاصله کړي. نور عام عادت د الله دا دی چې د خپلو مخلصو بندګانو تعاون او امداد الله تعالی کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. الم ترى نګورې ته کیف فعل ربک، نګورې پیغمبره څرنګې کار کړی او رب ستا باصحاب الفیل په مرګرو د هاتي باندې. الم یجعل کیدهم، آیا نیو ګرځولی د هغې هغه چل او تدبیر خلاف د کعبې د ماتولو فی تذلیل فی تزعین، هغه نو ګرځولی په ضیاعت او باطل والی کې، هغه تمام سکیم باطل کړی نو، هغه ضایع کړی نو. وارسل علیهم طیرا، او رالیږلي وو په دوی باندې مارغان ابابیله ډلې ډلې، داسې ډلې ډلې به راتلل او افود به راتلل، یکې باره دیګرې یو بل پسې به را روان. ترمیهم بحجاره، اشتلې دغه دشمنانو د کعبې لره بحجارتن په کاڼو باندې من سجیل من سنګیګیل، د هغې په هغه کاڼو باندې چې په اور کې وراته شوي وو، خټه د خټې نه ساز وو او په اور کې وراته شوي وو. فجعلهم كعصف مأکول، پس وی ګرځول دغې لره په شان د هغه ګیا خوړلی شوي یا په شان د هغه بوس خوړلی شوو باندې. دا دې ترجمه وه. نو اصل واقعه دا وه چې تمام عرب به د بیت الله شریفو د ملاقات دپاره راتلل، تمام عرب، او حج به کو. دا ابرها یو گورنر دی د یمن او د حبشې د بادشاه د طرف نه مقرر دی. دوی دا یو سکیم ساز که چې موږ یو بله قبله سازو او دا خلک به ټول هغې ته راړو، حج به دا راځي خلک. د سبا په ښار کې چې د یمن اوسم دارالخلافه ده، د تیر تاریخ نه دارالخلافه ده، په هغې کې د یو ګرجي، دا اصل کې عیسیانو د یو ګرجي ابتدا یې وکړه او ډېره زبردسته ګرجی سازه کړه چې هغې ته به یې کلیسه ویله، کلیسه. او په هغې کې چې کوم هغې د ډول او د ډیکوریشن کومه طریقه استعمال کړه او د خلکو ته د راحت کومه طریقه استعمال کړه
او د هغې کوم زیب و زینت هغې برابر کو د دلچسپۍ د خلکو دپاره چې د خلکو دې کې دلچسپي چې راځي لکه هسې د سیل لپاره لاړ شو دا پوره کوشش وکړو خو د عربو په ذهن کې د بیت الله شریف عظمت اگر چې کافر او مشرک به وو خو ډېر لوی تعظیم وو هلته څوک نه تله نو دی دا واقعه روانه وه بل طرف ته مشرکان دي په خو دغه د الله په کور باندې هغې به ډېر غیرت هم کو د کنانه قبیلې یو سړی تلی دی یمن ته لاړه او په هغې کې دیره شو او ځان نه یې دغه ساس که چې بس زه راهب یم او زه به چې کوم دی دا کوم او د شپې پاڅېدلی و او ډوډۍ به مخه ډېره چېرته خوړلې وه او دوی کړی و او دا ټول دیوالونه پې ولړلي و بېسته راتښتېدلی ابرهه تپوس وکړه دا کار چا وکړو ویل موږ نور دی پوهېږو خو د کرانه قبیلې یو سړی دی کې دیره و اوس نشته تلی دی دا به هغه کړی او ځکه به یې کړی چې دا تا د هغې دغه قبلې مقابله کې دا شی احساس کړی دویم روایت داسې دی چې دالته دغه او دا عرب تلي و دالته اور یې بل کړی و الله رب العزت داسې یو زوله او طوفان راوست هغه اور دغه په کلیسه کې ورننوته هغه ایسته وسوه د ډېر زیات غصه شو او تویش کې راغی او یو ډېر لوی فوج برابر کو او اتیان یې ځان سره 12 را روان کړه د هغې هغه مشر اتی مدارک لیکلي دي زموږ د فقه حنفي مطابق تفسیر دی وایي د هغه نوم محمود و دا ډېر لوی او ډېر غټ او ډېر مضبوط اتی و دې سره یې رسۍ راوړی وي چې د بیت الله شریف ستنو ته به بیا استې واچو او دې اتیانو پورې یې وتړو اتیان به روان شي د بیت الله شریف هغه ستنې به ولوېږي چت به راوګرځېږي بس بیت الله به وران شي دا را روان دي په لارې چې کومه قبیله باندې راځي او کومه قبیله د مزاحمت لپاره راځي دا خو ډېر دغه دا قوي فوج و او هغې سرکوبي بیا وکړله هغې باندې به غالب شو مخکې به راتلل حتی چې بطن محصر ته راورسېدل بطن محصر بالکل قریب مکې ته یو وادیه ده تاسو چې لاړئ بیا به یې وینئ دغه وادیې ته دوی راورسېدل چې راورسېدل نو هلته فوج ډېره که او د هغه بالکل بریتونه تاو کړه چې اوس زما او د بیت الله د ورانولو په منځ کې هېڅوک پاتې نه شو چې ګینې زه به بیت الله نه ورانم بس خبره ختمه شوه راورسېدم ورته دا د دې سوچ و فکر کې چې موږ به دا اوس ورانو د مکې معظمې د مشرۍ پټکې دار جناب رسول الله د نیکه په سر باندې عبدالمطلب د ابرهه خواله ورغی او د نبی علیه السلام دا کورنۍ دا ډېر مجسم خلک و ښه لوړ غټ غټ کسان ښکلي مزېدار خلک و دا عبدالمطلب دقسې یو ښایسته شخصیت دی چې ابرهه ولیده نو ابرهه ترجمان ته ویل چې دا راوله او په خپل تخت یې ځان سره کېنو او بیا یې ترجمان ته ویل چې د ده نه تپوس وکړه ته د څه شي دپاره راغلی نو هغه 2 خبرې وکړې ویل یو خو دا خبره ده چې د تهامې ثلث پیداوار به موږ تاله درکو ټکس په شکل باندې خو دا کار مه کوه واپس شه ځه دویمه دا ده که نه واپس کېږي نو بیا ستا فوج زما 200 اوښان نیولي دي ماله خپل اوښان راکړه نو ابرهه ترجمان ته ویلې چې دې سپینګیري ته ووایه چې ته رالې نو زما په سترګو کې ډېر دروند ولګېدې او همدا وجه وه چې ته ما ځان سره په خپل تخت کېنولې خو ما ته اوس پته ولګېده چې ته یې لره اوښانو سوال مانه کې او زه ستا د دین او ستا د عزت کور رانوم هغې لپاره راغلی ما نه د هغې مطالبه نه کې نو ترجمان عبدالمطلب ته دا خبره وکړه عبدالمطلب ترجمان ته ویل چې دې صاحب ته ووایه چې انا رب الابل زه د اوښانو مالک یم وللبیت رب سیمنعه د دې بیت الله رب شته دی به منې کې دی نشي ورتلی
او بیا عبدالمطلب راغی او قریش را جمع کړه او ته سوال یې وکړو. الله ته لاسونه اوچت کړه چې ربه د خپل کور حفاظت په خپله وکړه، زمونږ د وس نه بار ده. او ټولو ته ویل ځئ دې غره ته وخېږئ، زنانه او نارینه ټول د غره سر ته وخوته چې اوس به ابرهه راځي او بیت الله پاک. په دې کې د الله شان ته وګوره چې د سمندر د طرف نه مارغان راوالوته، ډلې ډلې را روان دي. او د مولانا شبیر احمد عثماني لیکلي دي چې شنه او زیړ مارغان، شنه او زیړ مارغان. او د صابوني امام صابوني به دام لیکلي دي چې تور مارغان نو 3 واڼه دي وو، تور رنګ هم پکې وو او شین رنګ هم پکې وو او زیړ رنګ هم پکې وو. او دا داسې افود را روان یو بل پسې را روان وو. او د هر مارغه په مخوکه کې یوه دانه ده او یوه په یوه پنجه کې ده او بلې په بله پنجه کې ده. په دې پوهېږئ دا جټ جازونه و جټ الهي. او دا دانه څونه وه نو دا د چڼې نه وړه وه او د مسور د دانې نه غټه وه، دونه ډېر لوی هم نه وه. خو په هغې کې الله دومره طاقت ایښی و چې کله به د هغه د ابرهه د یو پوجي په سر باندې پرېوته نو لاندې به ترېنه ووته ایست. د موجوده د رصاصات چې دي او دا ټوفکې چې دي او تمانچې چې دي د دې د ګولۍ نه انتهایی تیزه، بلکې د مفسرین لیکلي چې هغې کې زهریله اثر هم نو چې څنګه به په چا باندې را پرېوته بس مړ به. ابرهه همدغلته مردار شو. او د دې یو وزیر منډې وایي د بادشاه مخې له ځان رسوي او مارغه ورپسې بره جاز هلیکاپټر پرې د پاسه روان دی چې لاړو د بادشاه مخې، وزیر د بادشاه مخې ته ودرېد، دا کیسې ختمه کړه چې زموږ پوج او دغه سره دا چل وشو. نو بس ګولۍ پرې را پرېښودله او د هغه په مخ کې وپړېد او مړ شو. کله چې الله غواړي د الله وما یعلم جنود ربک الا هو، ستا د رب پوجونه صرف ستا رب پیژني، د هغه د پوجونو څه کمی نشته. د هغه په خپلو پوجونو کې یو ضعیف پوج، ځکه دا ډېر لوی په تکبر کې دا په ډېر تکبر کې راغلي او د ډېر لوی کار اراده یې کړی و چې د الله کور یې ورانو. نو الله یو ضعیف پوج خپل راواچو پې او دوی پې نیست و نابود کړه او تباه او برباد یې کړل. او دا واقعه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت په کال باندې شوې وه، بلکې یو روایت کې راځي 50 ورځې مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه دا کار وشو. او څوک وایي چې په عین یوما که ورځ باندې وشو چې په کومه ورځ باندې ابرهه سره د پوجونو نه خدای هلاک. حالانکې دوی چې رالل دلته ایثار د دې وجې نه و چې اتی الته په بطن محصر کې، بطن محصر حصر بندولو ته وایي، دا پکې بند شوي وو. نو چې د اتی مخ به کعبې ته که چوبه شو او چې مخ به وله یمن ته که منډې به کړې. دوی قسمه قسم په سیخانې ورته سره کړه او په هغې باندې پاسېده نه. او کله چې حدیبیه کې نبي علیه السلام د عمرې دپاره تلی دی او یو ځای ته ورسېل، د حدیبیې کویې دی، هلته ورسېده نو اوښه چو شوه او صحابه یې پاسئ نه پاسي. صحابه ویل د پیغمبر، بخاري حدیث دی، پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم اوښې اړي وکړه، نبي کریم صلی الله علیه وسلم قلار شئ دې نه اړي کړې ده او نیخوي او عادت اړي دی، د هغه رب بنده کړی چا چې پیل بند کړی و، حبسه هغه ذات بند کړی دی چا پیل بند کړی و، هغه ذات دا بنده کړی ده. بیا ورته ویل چې موخي پاسه ما دې په الله قسمي چې دا قریش په معنی او مطالبه نه کوي چې د هغې د الله د کور عزت پکې، مګر زه به منم. نو اوښه پاسېده او لږ قدمونه یې کېښو، بیا سملاسته او غړۍ وغوړوله. نبي علیه السلام باس دا نوره نه ځي. هلته بیا داسې په د یو حدیث مې دی په طبق کې ورته ویو چې نبي علیه السلام دا وفرمایل چې دا اوښه هغه چا بنده کړی چې چاپیل په بطن محصر کې بند کړی و.
دا واقعه د دې ده چې څنګه الله تعالی د کعبې حفاظت کوي چې په تمامو کورونو کې او قلاګانو کې او بنگلو کې عظیم الشان کور دی چې د الله دی. نو دارنګې یو عظیم الشان پیغمبر چې د تمامو پیغمبرانو سردار دی، د اولینو و آخرینو سردار دی، حضرت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، د هغه حفاظت په دقسې الله کوي څنګه چې د کعبې وکړو. دا خلاصه ده. علم ترا نګورې ته، دا استفهام دی، علم ترا نګورې ته، نو ویل سم څه ته ګوري؟ دا واقعه داسې مشهوره ده او لنډه تېره شوې د پیغمبر خدا د ولادت نه 50 ورځې وروستو یا پاکه ورځ شوې ده چې دا د قریشیانو بچي بچي به زوتوله، لارو کوڅو کې زنانه او نارینه ته معلومه وه. دا په شهرت کې دومره اندازې ته رسېدلې ده لکه چې اوس هم ښکاري. نو پیغمبر ته الله وایي علم ترا، ته ورته نه ګورې؟ دا کومه خبره چې انتهایي مشهوره شي نو خلک وایي ته نه ګورې دې ته، دا بل دا کار دی شوی. کیف فعل ربک، او داسې مونه ویلي علم ترا ما فعل ربک، کیف یې ویو. ته هغه کیفیت ته نه ګورې، هغه طرز او طریقې ته نه ګورې چې څه کوم کیفیت باندې کړی او رب ستا باصحاب الفیل، هغه آتی والا فوج باندې چې هغه ابرهه او د هغه ملګري. او ګورې نه الم یجعل کیدهم فی تذلیل، نه ګورې چې ګرځولی او الله پاک چل د دوی، تدبیر د دوی او هغه منصوبه بندۍ د دوی چې د الله د کور د ورانولو دپاره یې کړې وي، فی تذلیل فی تضییع، په ضیاعت او په بطلان کې. هغه یې ضایع نه که، د هغې هغه سکیمونه، د هغې هغه میټینګونه او د هغې هغه کم چې پلان ساز کړی و هغه الله ضایع نه که. نو تذلیل په معنا دلته د تضییع دی، ضایع که الله هغه، باطل که. او د دې وجې نه تاسو چې کله سبعه معلقه وایئ نو پای کې یو سړی دی د یو معلقه پکې د هغه ده چې هغې ته امرأ القیس وایي. امرأ القیس، امرأ القیس ته ملک ذلیل په دا کتابونو کې وایي. ملک ذلیل معنا نه چې ملک گمراه باچا، هغه باچا چې د خپل پلار باچایي ضایع کړې وه. پوهېږئ په دې ترجمه که نه؟ دې امرأ القیس ته ولې ملک ذلیل وایي؟ د ده پلار باچا و، هغه مړ شو، حکومت ده ته حواله شو، او دی خو به دغه چې کوم دی عاشقۍ معشوقۍ کې تلی و. پوهېږئ په دې باندې؟ تاسو هغه یوه دغه راولې سبا چې زه درته یو څو ټکي بیا ووایم. پوهېږئ؟ نو دی به دا کارونه کول، نو د پلار حکومت یې ضایع کړی و. نو تذلیل په معنا د تضییع دی، ضایع کول. او څنګه کار الله کړی و نو د هغې بیان. وارسل علیهم طیرا ابابیل، رالیږلي و الله په دغه فوج باندې مارغان ډلې ډلې. ابابیل توتکرکو ته نه وایي، په اردو ژبه کې ابابیل توتکرکي ته ویلی شوی دی. نو په دې معنا چې څنګه امام صابوني وایي د تور رنګ و، نو کیدای شي توتکرکي خو د سمندر د طرف نه راغلي او پر سمندر کې دا یو دا زمونږ توتکرکي دي. ګورې دلته کله کله تاسو یې د مازدیګر کې ملاسئ داسې اسمان طرف ته ګورئ نو چې یو قسم له توتکرکي راځي چې انتهایي تیز رفتاره دي، ډېر اوچت رواني، داسې اوچت هم دونه دي. نو کیدای شي توتکرکي، خو په اردو کې چې دا راغلی ابابیل هلته توتکرکو ته وایي، نو دا متعینه نه ده چې دغه توتکرکي و. ځکه چې مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه فواید کې دا خبره لیکلې ده چې د زیړ زیړ رنګونو والا او د بل مې څه ویلی شین شین رنګ لکه شنه شنه توتیان. او دا مني چې دا زمونږ کوم باغ چې و د املوکو زوړ باغ، دې کې به کله کله مونږ به کېناستو چې د روزګار روز به کټ به هم پکې اچولی و.
هغې له به مرغۍ راتلې. دا زیړې مرغۍ ما لیدلي دي او شنې مرغۍ ما لیدلي دي په دې سترګو، او تورې خود منګه لیدلي دي. نو دا د الله فوجونه یې ته دا پرې مرغو الله څه کوي، پرې میږانو څه کوي، پرې لړمانانو څه کوي، پرې مارانو څه کوي، دا د الله فوجونه دي. دې ګوره ماشي ته وګوره، یو ډنګي پیدا شوی دا ټول خلک یې په مخه کړی، اوس یو بل پوج خدای را پرېښی دی، اوس خلک د هغې نه په ګوټونو کې پټېږي، او چا پوزې پټې کړي دي او چا خولې پټې کړي دي، او ځان له د ډېر مقاصدو دپاره اوس خلک استعمالوي. دا د الله فوجونه دي. او دې کوم ځای کې به ته خلاصېږئ. ترمیهم بحجاره، اشتبه دې مارغانو دې ابرهه او دغه فوج لره بحجارتن په کاڼو باندې. ترمیهم عام قرات ترمیهم دی، ځکه چې دا ابابیل جمع را نو مؤول دی په تاویل د جماعتون سره، نو ځکه مؤنث شو نو ترمیهم اشتبه دې مارغانو. لیکن د امام ابو حنیفه رحمه الله، خلک وایي چې ابو حنیفه چېرته جومات امام وي. ابو حنیفه په قرات کې ډېر لوی مټ لره، اوږد لاس، څنګه چې الحمدلله رب العالمین کې مالک یوم الدین کې د ابو حنیفه قرات ملک یوم الدین دی، نو دارنګې دلته د ابو حنیفه قرات یرمیهم بحجارة من سجیل. ابو حنیفه قرات یرمیهم دی، د غایب صیغه استعمال کړي، ضمیر الله ته راجع دی. یرمیهم اشتلو الله هم دوی لره، الله اشتل. هغه نبی علیہ السلام چې د هجرت په شپه باندې هغه موټی د شګې راډک کړ، او کفارو هغه هلکان رالیږلي وو توره په لاس باندې جاپیره ولاړو د کور نه. جبریل او دی وده دی، جبریل پاسه خلک راغلی ستا د مرګ لپاره ته خوبونه کې. پیغمبر خوا را پاسېده او علي راوسته په خپل کټ کې سملو، امانتونه چې د مشرکانو ورسره وو هغه یې ورته حواله کړه، او څادر واغونده وده شه ستا حفاظت والا کوي، زه لاړم. او نبي اسلام موټی شګې راواخلې او داسې او داسې شاهت الوجوه، او د هر هلک کافر په سترګو کې پرېوتې، سترګې مږي او پیغمبر خواته لاړ. پوهېږئ داسې. نو هلته قرآن وایي چې وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. پیغمبره تا چې اشتل کول په ظاهر کې، دا تا اشتل نو کړي په حقیقت کې، تا په حقیقت کې د ټولو کفارو سترګو ته یو موټی شګې نه شوې رسولی، ولکن الله رما، دا په حقیقت کې الله اشتل کړي نه، الله د هر کافر سترګو ته را شګې رسولي دي. نو دغسې دلته ابو حنیفه ترجمه کوي یرمیهم الله، اویشتل دوی را الله په کاڼو باندې، اوس په څه په ذریعه د مارغانو باندې. او دا کاڼي څنګه کاڼي، دا عجیب کاڼي من سجیل، من سنگ گیل، دا معرب دی د سنگ گیل نه. په پارسی کې سنگ کاڼي ته وایي او گیل خټې ته ویلی کېږي، نو سنگ گیل دی دا. نو سنگ گیل نه عربی کې دا ساشه من سجیل، یعنی دا هغه کاڼي نه چې په اور کې پخ شوی و. پخوا چې به تاسو هغه مرغۍ ایشتلې په لینده باندې او ګیټې به م د خټې نه ساز کړه، او چې د مور به م پام نه و زر به م تندور ته واچول، او چا به کله هغه ستاسو مور به ډوډۍ پخه کړله، او بیا به کله ایرې دغه شو، نو بیا به تا ایرې راویستې، نو کاڼي به یې ته ځان له راټولول پکښې پوکه. دکې ته سنګي ګیل وایي، کاڼی چې په اور کې خاوره خټه چې په اور کې پخه شي. فجعلهم پس وی ګرځول دی ابرهه او د اصحاب الفیل لره کعصف. عصب اصل کې ورق الزرعه، د فصل هغه دغه ته وایي، پاڼو ته وایي. او دلته ته مراد عصب هغه چلکا، یعنی بوسه د غنمونه، بوسه او بوره، دا ترجمه دواړه شوې ده. او عصب بس هغه چلکا زیاتی شی، نو په جوارو کې ټانټې، او په غنمو کې او په اوربشو کې چې کوم دی بوسه او بوره، او که بل شی نو د هغې نه مباسه. عرب چې کومه دی نو هغه د کجورې په مال باندې هم خوري، خو د کجورو د اډوکې د مال لره وړه کوي او هم په مال باندې خوري. حدیث کې چې راغلي د بخاري، اسما بیبي وایي زه ما به دغه اس ساته د زبیر،
او د هغه لرې پټی و. زه به تلم نو هلته به مې دا دغه راټولول، دا د کجور واډوکي، نو پنډوکي مې را په سر کړی، په لار راورم پیغمبر خدا له ملګرو سره روان دی. چې زه یې ولیدم چې دا خو اسماره، نو یې کوشه او اوښي چوکه و. او ما ته چې اسماره زه به زما سر به وروستو سوره شي. ښینې ده که نه، د ابوبکر صدیق لور ده او د ترورۍ د زوی یې ښځه هم ده. نو هغه وایي ما چې ځان راغونډ کړ دې خوا ته چې پیغمبر خوا سره خو خلک دی، سړي دي، زه به څنګه پر یک سړو بحث کې. او وایي ما ته خپل خاوند غیرت معلوم وایي، ډېر غیرتي و. هسې دا خبره مې وکړه. نو وایي چې ما به دا تا څه کول په دې هډوکو باندې؟ وایي دا به ما د زبیر دغه باندې په اس باندې خوړل، نو هغې به هډوکي م راټولول دا دغه او په اسونو باندې به خوړل. دغه چلکه شوه که نه، دغه عصب شو. نو که عصب معقول، او معقول صیغه د مفعول ده، خوړلی شوي ته وایي. په شان د هغې ګیا خوړلی شوي. د دې وجې نه مدارک دا ترجمه کړې ده که عصب معقول معنا دا ده که زرع یأکله الدود تأکله الدود، هغه فصل چې چینجي وخوري، مولخان یې وخوري. دا شو. بهرحال دا د الله رب العزت یو ډېر لویه مهرباني وه چې الله تعالی خپل کور بچ کړی دی. اوس هم د خلکو په ذهن کې دا ده د کعبې نه خلک ساتي، ځکه چې کعبه ورانېږي نو دا به بالکل د قیامت آخري حصې به وي. کعبه به د کفارو د لاسه به د هغې هتک نه کېږي، خو د منافقو د لاسه شوی هم دی او بیا به هم کېږي. د منافقو د لاسه وآمنهم من خوف کې به تاسو به مفسرین ګورئ چې څنګه دغه دی حجاج چې راغی او منجنیقونه یې ولګول په ابا قبیس غر باندې. ابا قبیس غر اوس شوی دی هغه ځای نه اډاک دی، اوس ګاډي پکې ودرېږي دا که حج له لاړئ. دا ابا قبیس غر دا راغلی و بیت الله شریف پاسه رسېو. هغه ظالم پرې منجنیقونه ولګول او من کاڼي به یې پکې تړلی او په بیت الله به یې ورغورځول. عبدالله زوی د زبیر رضی الله تعالی عنهما هغه یې پکې دننه شهید کړ. نو هغه نو دا سوال پیدا کېږي چې دا خو قرآن وایي چې هغې ته الله تعالی مکې له امن ورکړی دی او خوف د هغې نه لرې کړی دی، دا ونه شي څه. نو دا د کفارو د لاسه امن دی. اما منافقان خو به یو بل سره چل کوي. لوی منافق عبدالملک ابن مروان چې هغه حجاج د یوسف ولېږه، ستره څه کمېدل چې د مکه معظمه کې دغه خلافت وی، شریعت یې قایم کړی و، بیت الله یې په هغه طریقه باندې ساز کړی چې د رسول الله صاحب ارمان و، د وفات نه یو کال مخکې ارمان کړی و چې را قریش نه وي مسلمانان شوی نه وي، عایشې ستا دا قوم نه وي مسلمانان شوی دی، بل څه به زما خبرې نه ساز کي، ما به بیت الله وران کړی وی او دا قریشو غلط ساز کړی دی، دا به ما په بنیادونو د ابراهیم علیه السلام برابر کړی وی. دوه ورونه مې پکې ایښی وی، په یو به خلک ننوته په ځمکه او په بل به تېوته. دا خو دوی د په نیم دی ته دې نه خبرې د بیت الله دروازې ته ستا لاس نه رسي، زما ورته رسي. زما یو ملګری را سره حج له ته زموږ په لیکلي کې د لیونی غوندې دی. نو هغه دغه ده ما یو ځل داسې چالو کړ چې هغه دغه ته اوچتېدی نه شو اوچتېدلی، زما شاګرد هم دی، یک پوره مې ونیو په هغې کې اوچت دی که ورته رسي معلوم رسېدي ورته علاوه دونه اوچت دی. نو هغې ته په وړو باندې خېږي. نو هغه د پرویز مشرف په شانتې سړی وردن نه کوي، یا یو بل خبیث لاړ شي هغه وردن نه کوي. ما او تا که لاړو ما او تا څوک نه ده کوي. دا د هغه قریشیانو مشرکانو هغه عادت، حالانکې دا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ارمان کړی و، عبدالله زوی زبیر په هغې عمل کړی و، خپلې ترور ورته ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې ارمان کړی و او دغسې ښایسته دوه دروازې پې ایښې وې، په دې به خلک ورته وخوتې وته. دعا وکړئ چې الله موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهه کړي او دې سره سره الله موږ له په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. خدای قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي. خدای پاکستان د شریعت په وجه باندې، د اسلام په وجه باندې، د توحید او سنت په وجه باندې الله تعالی دا مستحکم او کلک کې او تمام مسلمانانو د دنیا د دفاع لپاره یو بهترین مضبوطه قلعه دا وګرځي او کم لاسونه، کم خیالات، کم ذهنونه
چې پاکستان ته نقصان رسول غواړي الله تعالی هغوی ته هدایت وکړي، که د هدایت قابل نه وي الله تعالی سنګینه سزا وله ورکړي، رسوای کړي، غرق کړي، موږ ترې نه خلاص کړي. الله زموږ د ټولو په حالت باندې رحم وکړي. جامعه تعلیم الاسلام مندني آباده کړي، دې کې څومره کمی دی د غیب خزانو نه یې پوره کړي، د خپلو نیکانو صالحانو بندګانو زړونه د عبادولو چلولو قرض خلاصولو ته راواړې، جدید قرضونو ذاتي قرضونو نه موږ خلاص کړي. رب دا زموږ د آخرت د نجات دپاره بهترینه ذریعه وګرځئ. رب زموږ څونه مشران کشران زنانه نارینه او پاتې ټولو بخښي، څونه د مسلمانو بیماران دي الله ټول له شفا کامله عاجله ورکړي. الله زموږ ټول استقامت علی الدین نصیب کړي. دې دنیا نه چې کله موږ الله بوځي د ایمان او د عمل صالح سره بوځي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار.